بیا په کوم کلی او ښار کې چې تاسو اوسېږئ دا وګورئ ټول د شرکیاتو اډه ده او د شرکیاتو ډیپو دی. ستاسو ښځې راځي او دلته تعویذګر ناستي پالونه پې ګوري. ته امام حسین جاړې او ابوبکر جاړې، ستا ښځه تللی وي مسلمان او راشي کافره کورته، کافره راشي کتاب ګوري پالونه ګوري. بیا د قرآن غوندې کتاب موجود دی او تاسو د پیر صاحب ختم کوئ. امداد کن امداد کن در دین دنیا شاد کن ارحد بلا آزاد کن یا غوث العظم دستگیر. قرآن غوندی کتاب موجود دے او تے امداد کن دا دے مستقل خلق کورتا چے بوزئی وہی پیران دا ختم کرو، قرآن نو چھوڑ دے، پیران دا ختم. امداد کن امداد واو رہے کچا دا غیر اللہ نا امداد اغختا پاٹکی کافر خبر تلاړو او زیارت ته وې چې بابا زوی مې نیولې دا به راته خلاصې پاټکي کافر. نن ستا دنیا تباه ده، ستا ښځې دي د شیعو امام باړو ته او په جنډو پورې ګوډاګي تړي که نه تړي؟ پوس پرې کړو بې حیا بیا نظر لغیر الله کوي. د الله نه سوا د ولی او بزرګ په نوم چې چا ګډ او چیلې حلال کړو داغه غوښه د خنزیر نم زیاته پلیته ده. نن زمون ټول ملک په دې قهر گرفتار دی. مونږ د شیعه سنی په جنگ کې گرفتار. شیعه او توام چې تاسو فقه جعفریه په سر اوچته کړې ده. امام جعفر صادق صاحب د امام ابو حنیفه استازو ٹھیک شو. دا فقه جعفریه چې دا ته وای د امام جعفر صادق نه د دې د لیکلو هیڅ ثبوت اسم دا ستاسو مولیانو 1.5 کال وروسته جوړه کړې. راځئ مونږ د شاګرد په مذهب یو او تاسو د امام په مذهب یې. مونږ د امام ابو حنیفه په مذهب یو، تاسو د امام جعفر صادق په مذهب یې. نو مونږ د شاګرد تابع یو، تاسو د استاد تابع یې. راځئ چې دواړه یو ځای شو او په ملک کې د دې فقه قانون راولو چې کومه فقه جعفر صادق جوړه کړې او کومه امام ابو حنیفه جوړه کړې. راځئ بیا امام حسین په څه جګړه وه یزید سره راز معلوم کا. په څه جګړه وه؟ او په دې جګړه وه چې زما د نیکه په کور کې چې کوم قرآن نازل شوی دی امام حسین وی چې یزید د هغې د دفعاتو خلاف ورزي کوي، زما ورسره جنگ دی، ځان یې پې قربان کا او د یزید په لاس کې نه خو. نن ته د دوانو دپاره یزید خو څه کوي؟ د یزید پر کټو ته پوجې کوي، سجدې ورته لګوي. پاړه چنار کې مې د دوی یو ملا ته وې ما مونږ خو یو دغسې که نه، تاسو خو لږ تکړه خلک یئ، ته په هفته کې 2 ځله پولیټیکل ایجنټ ته سلام ته ځئ که نه ځئ؟ ویل خلو چې زما خو مال څه دپاره ځې؟ دا پولیټیکل ایجنټ زیارت دی که غوث دی که قطب دی دا څه دی؟ وی چې وشوه صاحب دی نو لغوندې څه راکړي پرمټ ورکړي. تاسو خیال راغی؟ نو ما وی چې د پیغمبر د قانون خلاف خلقو له خو 2 ځله سلام له پرمټو پسې ځې. نن به زمونږ سالي چې د مذهبي امور وزیر راغلی دی هغه ورځ ویلې هله میټینګ دی د دغه د اختر متعلق میټینګ دی او مذهبي امور وزیر به صدارت کوي. ما پسې داسې ګرځېدل ما چا لاندې به زه کښېنم؟ ویل جي مذهبي امور وزیر له کوم مذهبي امور؟ ویل پلاني خان په آرام کښېنه، په اختر زه ښه پوهېږم که د مذهبي امور وزیر پې ښه پوهېږي؟ زه به اوس وزیر لاندې ناست یم او د اختر فیصله به کوم. زه به د قاسم علي خان د غازی او د مجاهد د مفتی عبدالقیوم په جماعت کې ناست یم او د اختر فیصله به کوم. تاسو خیال راغی؟ دنیا ورته ناسته او مذهبي امور وزیر ناست و. خبره واورئ، زمونږ ضمیر نشته، زمونږ ایمان نشته، زمونږ دین نشته، زمونږ مذهب نشته. مونږ نه بېغیرت قوم به په مخ د ځمکه نه وي، مونږ نه بې حیا قوم به په دنیا کې نه وي. تاسو وګورئ په دې ملک کې زمونږ ښځو سال جوړ کړی دی. تاسو ما پسې پراپیګنډه کوئ، ما پسې چې بجلیګر ملا ښځه چې ده هغه سر غوس کړی دی. زما ښځه خو بوډۍ ښځه ده، سپین سرې که سر غوس کړي نو څه پې خبره ستاسو د دې لنډرو کوه، ستاسو د لنډرې چې دي دا د مینه بازار او د کوچي بازار او د رمداس بازار لنډرې خبره د دوی کوه.
بیا د بجلیګر مولا یو سړی مال راغی وای چې ستا په سر مې جنگ وکړو چې بجلیګر مولا لور چې دی په کالج کې سبق وای مال زما لور کچا دا ثابت کړه چې پہلی جمعات یې ویلې ده پہلی جمعات نو زه به ګیره کله کم په خره بسوش خبره ستاسو د لونو کوه د یونیورسټۍ او د کالجونو چې ملته نه میړه خوښ کې او نکاح ورسره وتړي او روانه شي والله کم پرېږدم موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده مولانا فضل الرحمان وی شریعت مسوده میں پیش کړی دا قومي اسمبلی کې مال په آرام کې نه شریعت مسوده چې ستا قومي اسمبلی پاس کی زه خو بیا بے نظیر ته برکا پسرو الکه چې د ملک شری نظام راشي نو قرآنی نظام به کنه قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وقرنا قرار نہ دے خزد پکور کی کینی او د زمانه جاہلیت پشان ببار نہ گرزی بلکہ خزب پکور کم پزور زور نہ گرزی چد پڑو آواز چرتا بار پردے سڑے وانوری او پشاوریو تواڈے او دلاخے کدھر چلے گئے سلوار دے ہوتے ساڑیاں رنا دلاخاں پاندیاں کہ میرے سلوار دا کپڑا بھی کدھر بگانا مرد نہ دیکھے او شیعہ حضرات بی بی فاطمہ جس وقت فوت ہوندی سی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ دن نو نہ اٹھانا میرا جنازہ رات دے وقت اٹھانا تے جنازے دے ہوتے پھر ڈولی بھی بڑھاؤ تاکہ میرے کفن دا کپڑا بھی کدھر بگارا آدمی نہ ویکھے آج تسی بھی بی بی فاطمہ دا نام لے کے تے پٹتے رہندے ہو بی بی فاطمہ دا تے بی بی فاطمہ دی شادی کس طرح ہوئی رنبنے خبر دادا چې شهید ستوي شهید عربي لفظ ده او شهید وزن چې ده دا فعیل وزن ده فعیل وزن په عربي کې کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول اوس معافي غواړم دا خبر استاسو پوه نه بار ده ځکه چې اوس فاعل وزن زده کولو لبه چرته ځایو سبکی وی تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ پاکستان قوم د قوم تر اوسه پورې نه عاقل شو نه بالغ ټول ملک حرکات سکنات تاسو وګورئ طفلان بم داسې نه خفه کېږي د نه دا زمونږ ممبران صاحبان دا صوبایي اسمبلی ممبران مولیده د غویانو غوندې په منډۍ کې خرڅېږي څوک یې پنډۍ ته تختئ څوک یې ابټاباد ته تختئ څوک یې لاهور ته تختئ مټیزې ښځې ته جوړې کړي ایو ممبر ماتوي دا بس کیږي مال سبا کیږي خدای چې چاله ورکی غوړی ورجه د مستو سره الای خوان کړي د خوارشي 50 لک روپے ستاغه غور نکل شي غټلې په 200 کال وهرا کاغا آخرت کی خبر ہے کس کو یہاں تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر ہے کس کو یہاں تو آرام سے گزرتی ہے خیرت تسوک راغلی دی وهرا کاغا داستا ملک دے او تاسو قوم یې او دا انتخابات مونږ کړی دی او تاسو نو عزیزانو عرض مې داو چې شهید لفظ باندې پویدو د پاره اوس وخت پکای ما پرون جمعه کې یو خبره کړې چې ما باندې د انګريزانو یو پادری سوال کړي د انګريزانو پادری اوس مونږ خدل ته بدی بل اخته یو کنه چې دا شیعه داسې دی او دا سنی داسې دی او دا شیعه دی او دا سنی دی شیعه او سنی دواړه د خدای په هغه سیلاب یوړې کې چې ګوټو بچر نه شیعه شته او نه سنی شیعه کوم ځای او سنی کوم ځای تاسو سنیان یې دا سنی ټکه تیز نه وای کنه په ایمان ها سنی نو عرض میں داؤ چھے وہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے اور للو بٹھیرے رہ گئے مونگ للو بٹھیرے پاتی مونگ ملیان در سره مرګري
تاسو ولید د ضیاء الحق په حکومت کې چې د کلو د بورې ونډه کړې و مونږ ته غوث الاعظم جوړ کړو کنه ها ونډه کړې وې دا د سود د زکات پیسې د ونډو په شکل کې جماعتونو په ګرځولې او مونږ طبقه ټوله خسیک نن په پیښور کې دا زمونږ مات ګډ مرګري میټینګ راوغواړي میټینګ لسوک ناراضي ولې دکې ونډه نشته کنه میټینګ ده نو عرض مې دا عزیزانو چې تاسو د یو بيدینه سړي د سوال د جواب یې یو شیعه پتا سوال کوي چې د سنی لفظ ترجمه وکا وای په ایمان تاسو کولای شئ ټول وای کولای شئ اشرا غلی ابو بکر صدیق دا سے ہو عمر فاروق دا سے ہو حضرت عثمان دا سے ہو حضرت علی دا سے ہو امام حسین دا سے ہو بھائی قرآنی فیصلہ گو رہی قرآن سویلی دی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قرآن سوئی تلک امت قد خلت لها ما کسبت دا وړاندې چې کوم خلق تیر شوی دي دوی د پاره کارآمد به د دوی عمل وي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره کارآمد بس تاسو عمل وي ولا تسألون عما كانوا يعملون دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کی ابو بکر کار څومره لوی سړیو داغه په عمل به زه جنت ته ځم وای عمر فاروق کار څومره لوی سړیو داغه په عمل به زه جنت ته ځم د حضرت عثمان بزم د حضرت علی بزم امام حسین با د خپل بہادرۍ په عمل باندې داغه په عمل بشیه جنت تزي ولکم ما کسبتم دا خزو خبره لور ته یو خزه په غوسه ولول د ځان تیکي اخري په خبره ولې نه پويږي مونږ د ځان تیکي خورو لګیای په خبره نه پوي خدای په قهر دا قوم اخته ده سزا مونږ د لاسه مونږ ورته صاحب یو حال جوړ کړي قطعی حکم ده لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بای داغي د عمل تپوس بتانه نه کیږي تا نه بستا د عمل تپوس کیږي نو سمونږ ته خپل عمل کول پکار دي قرآن بیا وګورئ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون احسب الناس خلق دا ګمان کوي ان يتركوا چې دوی بخلاص شي ان يقولوا آمنا په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی وهم لا يفتنون او دوی بیړای به په گرداب کې ګیره نه امتحاناتو نه به تیر شوی نه مشکلاتو نه به تیر نه خالی په دې کې به تو بخلی شي چې ما ایمان راوړی په دې به بخلی نو عزیزانو عرض مې دا و چې قرآن نه لري اول تاسو په ایمان وایئ چې څومره دلته نه مسلمان قوم د قوم تر اوسه پورې دا نه پوهېږي چې زمونږ د کتاب ته قرآن ولې وایي زمونږ د پیغمبر خبرو ته حدیث ولې وایي قرآن ته قرآن ولې وایي او حدیث ته حدیث ولې وایي دا قوم د قوم تر اوسه پورې نه پوهېږي او زه وایم چې ما غوندې ملا هم پرې نه پوهېږي ملا صاحب دا قرآن شریف څه صیغه ده چپ ویل باریکاتو کې مزه څوک چې باریکې خبرې کوي اوادي کېږي یو شیخ نه چا تپوس وکړ امامو ویل د قل هو څه معنا ده ویل بچیا چپ څه څوک چې د قرآن ترجمه وکړي اوادي کېږي په دې قهر هم زمونږ ملک اخته دی بختي ما قاري صاحب هغه یو ښځه وه لورې مړه وه چې لورې مړه وه هغې نه یې مخکې زوی مړو هغې نه یې مخکې پلار مړو هغې نه یې مخکې مور مړه وه لور ته وایي چې بچړي میں کس کس نو رووا بچڑی میں کس کس نو روا ماں نو روا کہ پیو نو روا کہ پراوا نو روا کہ بچڑی تنو روا او پاکستانیوں کم بختو بدبختو بجلی گر ملا قادیانیاں نو روے کہ شیعہ نو روے کہ وابیاں نو روے کہ حزب اللہ نو روے کہ منکرین حدیث بلاوا نو روے یو غم خو نه ده لسم به کړی ابر اپاسی پالاکا کې بګرځي وای به وګوره دا حدیث امام بخاری ویلې دی دا حدیث دی دا حدیث یاره خو خلیلا یو کافر نه پړی تراله ویم دا حدیث کاش چې زما لاس کې
قوت راغی او د پاکستان واګې زما په لاس کې دی، اوس خو د ښځې په لاس کې. مبارک هم شه، ډېر ډېره مبارک. کم شین چې غوښتو خدای درکړو، ډېر ډېره مبارک. قوت راغی. زه به تا ته ووایم چې ته مانه د پرویزیت نوم څنګه علي؟ په خدای قسم چې څه ستا سر قلم ته به راپاسې او ته به وایې چې د پیغمبر حدیث چې دی دا د یهودو ډکوسلي دي، دا د یهودو ډکوسلي دي. بیا ته به راپاسې او د ابوبکر نوم به په غلط خوله والې. اول به درنه پوز او ژبه او غوږونه غوس کم چې بونډۍ مولی درنه جوړ کم، بیا به درنه سر قلم. 10 کروڑه پاکستان دی. نیت مې ورته کړی چې قوت لاس کې راغی 2 کروڑه به حلالوم. والله که زه تاسو یو ژوندی پرېږدم زه به په لاره روان یم، تا به راونیسم چې دی خوا راشه، ستا دې کتاب ته قرآن ولې وایي؟ ته به یې جي ما ته خو پته نشته. او شنګ د دې غوږ بیا دا بل غوږ، بیا دا ملا، او بیا د کنینګم پارک ته واستم او هغه سټیج باندې دې وخېجم او لاسونه درته رستو تړم او لګوې که یو تا ته د قرآن لفظ ترجمه ولې نه دري؟ ستا د خدای کتاب دی، ته په د مرګ نه رستو ځان خلاصې. په دې ښار کې رواج دی که نه ختمونه له بوځي ملیان. راځه مونږ په لار مړ شوي دي، څلور ملواڼې مونږ باندې ختم کړي دي. ملواڼې کښېنه پدیت بچیا ملواڼې راغلې. نو چې ملواڼې بوځې ته دومره سپک خلک بوځې او په هغې قرآن ووایې دا قرآن به ستا پلار خلاص به. بله یو خبره ما دا کړې وه چې د انګریز قوم ملا ته پادري وایي. هغه یو سوال کړی دی چې قرآن کې یو لفظ راغلی دی نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. تاسو مسلمانان وایئ چې قرآن کې تغیر او تبدل ځکه نه دی راغلی چې د دې حفاظت خدای په خپلې ذمې اخیستی. نو تورات او انجیل او زبور او نور صحیفې دا هم آسمانی کتابونه او کنه، نو تاسو ولې وایئ چې دې کې تغیر او تبدل راغلی؟ په دې سوال پوه شوئ؟ مشکله قرآن ولې بدل شوی نه دی اوسه پورې؟ همغسې باقي دی چې څنګه نازل شوی و. او انجیل د عیسایانو کتاب ولې بدل شوی دی؟ ته ولې وایې؟ دا د پادري سوال کړی په ملیانو دی. ملا ورته جواب ورکړی دی چې تورات او انجیل کې هم خدای داسې ویلي چې زه به حفاظت کوم. عزیزانو هغه پادري ما سره قدرت برابر کړ. ما ورته وویل چې پادري صاحب ته لږ کلاو دماغ سره د دې جواب واوره. انا له لحافظون الله په تورات کې نه ویلي، په انجیل کې نه ویلي، په زبور کې نه ویلي. ولې؟ ځکه چې تورات انجیل زبور دا وقتی قانونو، پیغمبر شته نو قانون به نی، پیغمبر وفات شو یا لاړو قانون بم ختم. نو الله د هغې حفاظت ذمواري ځکه وانغسته چې هغه لږ وخت دپاره قانونو. قرآن متعلق الله انا له لحافظون ځکه ووي چې قرآن به تر قیامته پورې هم دغه کتاب لکه د قرآن حامل جناب محمد رسول الله دا به تر قیامته پورې خاتم النبیین پیغمبري او دنه رسته به بل پیغمبر ناراضي. داسې قرآن بم تر قیامته پورې هم دا کتاب وي، دې کې به څوک رد و بدل او تغیر نشي راوست. وقتی طور خلق کدا کوشش کی نو التا دا قرآن د مسلمانانو په سینو کې پروت دی. لکھاو کروڑ حافظان د قرآن موجود دي که نسخه ګډه وډه کې الته د حافظ سینه به څنګه ګډه وډه. پادري ما ته ووایي چې یاره ما ډېرو خلقو نه دا تپوس کړی خو داسې تسلي بخش جواب ما ته چا نه دی راکړی. نو ما ورته ویل چې اوس ته مسلمان شه که نه. ما ته ویل چې مسلمانېږم ځکه نه چې زما په عیسایت کې ډېر عزت دی، بنګله ده، تنخوا ده، لوی لین دین دی. ستاسو د مسلمانانو ملیان د غرمې وظیفه لیا او ایماندارو، د ماښام هم وظیفه لیا او ایماندارو، ټوله ورځ په کوڅه کې روټۍ غواړي. دا ستاسو د مسلمانانو ملیان. نو زه به هم ویل داسې ذلیل شمه که مسلمان شم کني. جواب دې ډېر ښه کړی. عزیزانو انا له لحافظون
د دې دا معنا چې قرآن لفظا او مانن دا موجوده چې کوم دی دا امغه دی چې کوم په جناب محمد رسول الله نازل شو. اگرچه شیعه حضرات وقتاً فوقتاً پکې بعضې خبرې کړي دي. ان الله على كل شيء قدیر. داسې خلق هم په دوی کې شته، دوی کې دوه فرقې دي. دوی وایي ان الله علی كل شيء قدیر. د دوی یو کتاب ما تلاش ته راغلی و، عجیبه خلق دی. هغې کې لیکلي و چې خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، اور معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد. خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد اور معراج میں خدا نے کہا یا علی مدد. عزیزانو عرض داو چې دا زمون ملک مرتبان دے، ارگن بلا پکشتا اور چپکی که زیارتونو تورشی علتا یو حال دے، که چرچیانو تورشی علتا یو حال دے، که دا اولیاء مزاراتو تورشی دوپڑا او باجی بے پی دپا سیخی او سچل دے دے بابا عرس دے دبلے او باجی د مړو د قبرونو د پاسه غږی. دا د پیښور خلک نه کوي. د دې پیښور نه دبلو باجو سره د سید حسن پیر ډاله روانه یو په بالا مانه تیری. سید حسن پیر تاریخ وګوره، دا په جهاد کې شهیدان شوي خلکو د پیښور خلکو دوپړه او باجو سره د سید حسن پیر ډاله روانه کوي. اره مرداری دلته شته، چکرالیان دي، چې بهاولیان دي، چې قادیانان دي، چې یو غم دی. اوس یو بله ډله پکې پیدا کېدو والا دا حزب الله ډله ورته وایي. د هغې بلا نوی رنګ درته په پېښور کې ښیمه، نوی رنګ. نو دې وجې نه عرض دا عزیزانو چې شهید فعیل وزن دی، فعیل. او فعیل وزن کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول. دلته شهید په معنا د مشهود دی. شهید ته ځکه شهید وای چې د ساوتو په ټیم کې جنت ورته ملیکو مخامخ نیولی چې ستا سا وطن دی او په جنت کې دی دا ځای دی. خو وګوره ځواني مرګان شي، ای خدای دې دا سپینه ټوپی ووه. ما خو درته وی که نه چې دې قوم ته هسې ځان ستړی کړ. قسم په خدای دې دیوال ته ډولکی غږول. یاره که تاسو به د ندیم په یو خبره پوهیئ نو زه به د سړي زوی نه، یا به زما په یو خبره پوه شي. بس جلسې ته راغلي یو تماشه ده او ننداره ده. شیعګانو یو رنګ کې تماشه ده، های هوی تاسو ورته ولاړ یې تماشې کوئ، او زمونږ بل رنګ کې تماشه ده، ها کو جوړ دي، نور څه نشته. نو الله پاک دې توفیق راکړي. عزیزانو که دا غواړئ چې موږ دې صحیح مسلمانان شو او اسلام سره دې زمونږ رابطه او تعلق پیدا شي، نو په ټوله دنیا کې یو ډله ده دې وخت کې چې هغه تبلیغي جماعت والا دي. الله دې توفیق درکړي چې هغې سره د ناستې شرف حاصل کړي. توفیق ده. الکان وګوره، د سړي شکل، خبرې، رفت، آمد، نشست و برخاست، دا ټول د یو مسلمان په شان شي. اوس زمونږ شکل، زمونږ خبرې، زمونږ ګرځېدل، زمونږ حرکات سکنات ټول د لوفرانو او د بدماشانو او د کنجرانو په شان. زمونږ ناسته وګوره، مازیګر کې د کابلۍ نه بار د سینما سره وګوره، مازیګر ټایم کې دلته کوچی بازار وګوره، مینا بازار وګوره، بالا ماڼۍ تراشه رامداس بازار وګوره، صدر تلار شه د معززینو د لنډرو تماشا وکا، لیډا په موټر کې ناستي او لیډۍ دکاندارانو باندې ګرځي، انګتې ورسره اچوي. ادیرو ته ورشه، د معتبرو ښځې خپل خواهشات په صدر روډ پوره کوي. د غریبانو ښځې ورشه په زیارتونو کې قیامت جوړ کړی دی. دا څه ملک دی یا دا څه وطن دی؟ د کم وطن مشران چې داسې وي چې په 50 لکه روپۍ باندې خرڅېږي، لعنت دی په هغه وطني، لعنت دی په هغه حکومتي، لعنت دی په هغه قوم. په داسې شرمېدلي ملک دی لعنت، په داسې شرمېدلي قوم دی لعنت چې د چا مشران نو نه د منډۍ غویی جوړي او د غویانو په شان خرڅ. بالا ماڼۍ کې خلک راشي، اوبه نشته دي، اوبه نشته، ما ډېر ښه دي، خدای دې په اوم اسمان کې در باندې بند. مونږ څه کار دی؟ زه هلته میر پسې ورځئ، په کمیټۍ کې چې ناست دی لویه بلا ده. کونسلرانو پسې ورځئ، دا ګڼ کپان
دا ګڼ کپان د چوړیانو نه په تنخوا کې کمیشن اغستو والا دې ګڼ کپانو پسې ګرځي، ما ته سره وایي چې اوبه نشته. نو الله دې توفیق راکړي. عزیزانو یو خبره تاسو ته کوم، تاسو مونږ ځان ته مهذب قوم وایو، شریف قوم وایو، مونږ ځان ته شریفان وایو. هر کال په دې ځای کې چې جلسه وي نو تاسو زمونږ منځ کې ټسه دي. زه درته وایم داسې ځئ او تاسو به د غوی غوندې دې خوا زور کوئ. واورئ د شیعو جلسې ته، جلوس ته، مارکې ته که ورلی نو ستاسو د خدای په ذات قسمي، ټیک ده؟ اوچت کوئ لاس. که تاسو شیعو ته نږدې ورلی نو ستاسو د خدای په ذات قسمي